مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د دیوبند بانی دی د ده بچی مولانا محمد احمد رحمت الله علیه نو دا بچی حافظ هم شو عالم هم شو نو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه خپل بچی ته نصیحت کوي وصیت کوي چې بچیه تا باندې ما حفظ هم وکړه او علم مې در باندې وکړه ته به داسې کېږي چې محدث به جوړ شي مفسر به جوړ شي مفتي به جوړ شي مجتهد به جوړ شي او تا باندې چې دا قرآن ما یاد کړی نو دا مې در باندې ځان دپاره یاد کړي ما پسې به روزانه څه نه څه تلاوت کې ما پسې بیا رالیږي نو مولانا محمد احمد رحمت الله علیه به هره شپه په تهجد کې 2 سپارې تلاوت کو او هغه به خپل والد صاحب پسې بخو بیا د دوی بچی دی قاری طیب صاحب رحمه الله هغه باندې حفظ مو کا علم مو او بیا ورته دا مولانا محمد احمد رحمت الله علیه وصیت کوي چې بچی ما باندې پلار حفظ علم کړی قرآن ویلو چې قرآن به روزانه ما پسې تلاوت کوي سنه سره د قرآن حساب ما پسې رالیږي نو زه اوسه پورې هره شپه په تهجد کې 2 سپارې تلاوت کوم او خپل پلار ته ثواب بخښم بچی په تا باندې ما حفظ علم وکړ نو د قرآن به روزانه سره تلاوت کوي او ما پسې بیا آخرت ته رالیږي نو قاری طیب صاحب رحمه الله دوی به روزانه د ماښام او د ماسخوتن په لمونځ کې په نفلو کې 1 سپاره تلاوت کوم او هغه به خپل پلار ته ثواب بخښم دا بچی ځان دپاره د آخرت توښه جوړه کړو په دې باندې قرآن ووایو دوی نه حافظان جوړ کړو دوی نه عالمان جوړ کړو دا به د آخرت دپاره ګټه